عن غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وقال السوري والمقدم قالوا ليس في القبلة وجوه قال مالك وانس والاوزاعي والشافعي واحمد واسحاق في القبلة وجوه ما داونه وي چې دا قول باطل دی ګورې ښا اسنه ما ته نسبت نه ما داونه وي چې دا د څوک ولی وي دا باطل دی ما سوې مې راجح دا چې پیغمبر دا څه ده کنه ما داونه وي چې څوک وته وي چې دی جمدې دی دا باطل دی ما داونه وي ډېر اقوال دي پکې ما سوې مې زما پنځ محدثین ټول هم دغه څه وي راجح دا دی چې دی وفات شوی نو خدای ته خپل تحقیقي دا چا یو تحقیقي دا چا بل تحقیق دي کې څه دی دا مسله خو د عقاید سره متعلق نه رونه ثواب او د عقاب سره نو دا ما سوې ده تفضل تحقیق دا زه خپل طرف نه د محدثینو د طرف نه درته وایم ورپسې شه دغه څه نشته دا چا یو تحقیق دا چا بل جی وقول غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اذا غيب علم شو پیغمبر نه ولې علم زیات کزنو یا پیغمبر ته داسې مو چې علم الاولین والاخرین ځکه تمنا دغه د علم کړی دا نو دا یو قیل قول د پیغمبر د شان د غټای د پاره خو نشم منلی یو قیل قول د پیغمبر د شان د غټای د پاره نشم منلی دا شان په کته کما په خبره وي ودیت انه لو صبر البخاري روایت ده حتى يقص علينا من امور چې مونږ ته نور څه دونه واضح شوی پیغمبر تمنا ما چې داسونه په رسول الله مبارک سره نو اي تمنا کوي نو بیا به مو چې پیغمبر ته علم الاولین والاخرین ورکړي بیا دته دې ته زیات شو په علم موسی نم زیات شو دا غنم زیات شو موسی نم زیات شو جانم زیات شو هغه نم زیات شو ورپسې جهان وإنما ترك أصحابنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا لأنه لا يشرع عنده بحال الإسناد وقال سمعت أبا بكر بن العتاب البصري يذكر عن علي بن المديني قال زعف يحيى بن سعيد القتال هذا الحديث وقال وشبه لا شيء قال سمعت محمد بن إسماعيل يزعف هذا الحديث وقال حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة وقد روي عن إبراهيم التيمي عن عائشة رضي الله عنها وقت كده باب في ترك الوضوء من القبلة ورد نواقض بابنا روان دي چې کم شی د وضو د پاره ناقض دی او کم شی نه دی ترک د وضو د قبلې نه قبله څه ته پیژنې چپه یا چپو چپه المس بالفم څه مې وې المس بالشفتین المس بالفم یا المس بالشفتین ښکلول او چپول ته چې خپل ماشوم بچی ښکلی یا ماشوم نوسی ښکلی یا بل څوک مخکې ده یادو ساته مولانا صاحب حکم دلته کې اختلاف بس دې کې نور څه خبرې نشته یو پکې غټه خبره ده هغه درته وایم یو کلام په سند کې شرح د حدیث مسائل مستنبطه او بل دې کې اختلاف دی او کوم اختلاف چې وضو په من غیر السبیلین په خروج د نجاست من غیر السبیلین نواقض نه دی او نه هغه وروسته مسله ده چې وضو د قبلې نه د مست مرئي نه واجبېږي او که نه مست مرئي د نواقض نه دی او که نه دی وزارت خبر عام کوم خان قبله چې ده په حکم د دې کې مس بسائر الاعضاء دي سمې وي په حکم د قبله کې مس بسائر الاعضاء بس دا خو یو مسله شو او دې کې دا یو اختلاف دی زمونږ په نظ مست مرئي د نواقض نه دی مطلقا زمونږ مذهب دا دی مست مرئي که دا مرأه مطلقا څه که دا د خپله یو که پردی وي که دا بشهوتین وي که بغیر شهوتین وي که دا قریبی که اجنبی که بشهوتین وی که سوی بغیر شهوتین که صغیری که کبیری نو زمونږ د امام صاحب رحمت الله علیه په نظ مست مرئي د نواقضو د وضو نه نه دی دا یوه شوه د شافعي صاحب په نظ مست مرئي د نواقضو د وضو نه دی مطلقا مطلقا څه که صغیری که کبیری که اجنبیی که قریبی بشهوتين وي بغیر شهوتين حتی شافعي صاحب وي ان لطمها که ښځې له څپېړه ورکړه او داسې مات شو د ده مات شو د هغې مات شو او دا وجرحها د هغې د زخم علاج وکړو ګوتې ورسره وجنګېدې د دواړو او داس مات شو دا انډونیشین نه دي دا ټول شوافي دي تقریبا نو دوی چې عمره کې طواف کوي که نه نو دوی ښځو جرابې اچولي او لاسونو ته یو خاص کپړه وېدانده کړي دلته کې تړلې وي دا لاس یې پې پټ کړي په طواف کې جرابې ولې طواف کې خلک خامخا یو بل سره جنګېږي نو د دې په مست مرئي خو دس ماتېږي د احتیاط کوي ما ته یو ځل یو انډونیشین عالم په حرم کې راسره ناست و
ما ته یاره ستاسو د احنافو مذهب ډېر سخت دی. مې ولې؟ نو وایي تاسو وایئ چې عمره وکړئ او حج وکړئ نو یا به قصر د سکې یا به حلق کوئ، او د هغوی مذهب دا دی چې 3 ویښته دې واخیستل هم کافي ده. موږ خو چې 3 ویښته والے هم کافي کېږي، او ستاسو په نیز باندې به یا ټول سر خرئ، یعنې ربع ده خو خلک ټول کوي، او یا به یې قصر کوي ستاسو مذهب. ما زمونږ مذهب سخت دی، مې تاسو خو چې خدای څپېړه ورکوي اودس ماتېږي. وایه اوس کم یو سخت شو، ویې خندل. هغه یو نه ډېر ښه عالم و، لنډې غوندې و، ګیرې نه پرېتې نو لکه کوسه و، دا ټول کوسه دي کوسه. نو اوس به انشاءالله نه یېرېږي. ښه نو پنیز د شافعي صاحب زمونږ د مقابل شو، زمونږ پنیز مس د مرئې مطلقا د نواقضو نه، د هغوی پنیز مس د مرئې مطلقا د نواقضو نه دی. یاد لري شوه، خو صرف یو قید پکې ذکر کوي چې بغیر حایلین وي، او که حایل سره وه صوبې سره جامې سره بیا د نواقضو نه نه دی. او پنیز د مالک صاحب مس د مرئې د نواقضو نه دی، خو 3 شرطونه دي پکې. مس د مرئې د نواقضو د وضو نه دی، خو څو شرطونه دي؟ یو به کبیره یعنې بالغه به که نابالغه د مس وکړه د نواقضو نه نه دی. او دویم به څه وایي؟ اجنبیه به د خپله بیبي دی. د اجنبیه دا چې ستا نکاح رشته دار دی، ذو رحم محرم نه ده. خور سره د لاس وجنګېد پروا نشته، ښځې سره مور سره پروا نشته، اجنبیه به ذي رحم محرم به نه. او دریم څه؟ بشهوتین به که بغیر د شهوت نه اجنبیه له دې لاس ورکړه، مثلا ګناه دې وکړه بې د شهوت نه، هم د نواقضو نه نه دي. څو شرطونه دي پکې د هغه پرې؟ 3 کم یو به کبیره، دویم اجنبي کبیره معنی بالغه، دویم اجنبیه به قریبه بني، دریم څه؟ بشهوتین به، او څلورم بغیر حایلین. څلورم پکې ولګوه که حایل سره بیا نه ماتېږي. او د احمد ابن حنبل 3 قوله دي په شان د یو قول مونږ سره دی، یو د شافعي سره، یو د مالک سره. څو قوله شو؟ 3 قوله، یو مونږ سره، یو شافعي سره، او یو مالک سره. خو مشهور د هغه نقض دی، مشهور د هغه څه دی؟ نقض دی. د شافعي ملګری دی، مشهور کې د شافعي ملګری دی. اوس راشه ائمه ثلاثه، بس دلته اوس زمونږ ستا شارحین اوس لیکلي اردو والا دي، خو اختصار کوي که نه، وایي بس د امام صاحب پنیز مس د مرئې د نواقضو نه نه، او د ائمه ثلاثه پنیز دی. ټیک شو، خیر دی، خبره ټیک ده، خو قیودات ته ما ذکر کړه. خو یاد ساته په یو حدیث کې ردی د مالک مسلک خو بدلته نه زه باطل کما. یو حدیث کې دا قید نشته چې بشهوتین دی، یو حدیث کې دا نشته چې اجنبیه دی، یو حدیث کې دا نشته چې بالغه وي علامات دی، نشته یو حدیث کې نشته. بدلته خبره د خلاص دلیل دل نشته، نو زه څه وکړم؟ او د ائمه ثلاثه اوس به داسې کوم چې ائمه ثلاثه د نقص قایل دی، موږ نه یو، یو دلیل نشته، صرف یو دلیل دی، مرفوع یې نشته، صرف یو حدیث آیات دلیل دی چې او لامستم النساء. لامستم د لمس په معنا اخلي، ښځم لمس کړله، فتیمموا صعیدا طیبا، داسې دی که نه دی؟ او لامستم النساء دی دلیل دی. هلکه بیا سوال کوم چې لامستم کې خو د ټیک ته یو قید به معلوم کو چې لمس بغیر حایلین، دې ته دا لمس وایي، ټیک ته، خو د اجنبي قید پکې کم، د شهوتین قید پکې کم، وایه ماته شهوت، د بالغ قید پکې کم، وایه ماته یو پکې قید نشته. خو دې دلیل هم کمزورې دی، لامستم النساء. او مولانا صاحب ولې کمزورې دی؟ ځان پوه کړه. لامستم باب مفاعله ده، باب مفاعله د جانبینو نه راځي. او لامستم النساء چې خپلې بیبي ته غاړه غټی شي، مراد ترې جما ده. لامستم نه مراد څه چې دی؟ لکه جما ده. قرائن به سره سري د جما. یو ابن عباس وی مراد ترې جما ده، دلایل یې سره ولیکه. ابن عباس وی چې لامستم نه مراد څه چې دی؟ جما ده. او ابن عباس هغه دی چې د پیغمبر په دعا ورته خدای پاک د قرآن علم ورکړی دی، اللهم علمهم الکتاب والحکمة، صبر روان دی. نو یو دلیل دا شو چې لامستم نه جما مراد ده. څه دی مراد دی؟ جما مراد ده. ولې؟ یو دلیل دا چې ابن عباس ویلی دی. او ما سره دلایل ابن عباس اقوال په ابن ابي حاتم کې، په مصنف د ابن ابي شیبه کې، ابن جریر ټولو لیکلی دي، بس د بل وایي چې ابن عباس لیکلی دي. او دویم څه دی؟ ابن عباس نه علاوه نور څوک وایي چې جماعت مراد ولیکه علي وایي. دویم څوک وایي ولیکه حضرت علي رضی الله تعالی عنه هغه وایي. دریم ابی ابن کعب وایي.
علی ابی ابن کعب مجاہد امام التفسیر اس بار بار سے لے گیا مجاہد سوک میں یاد کر ابن عباس علی ابی ابن کعب تابعینوں کے سوک مجاہد طاووس حسن بصری مجاہد طاووس حسن بصری عبید ابن عمیر سعید ابن جبیر عبید ابن عمیر سعید ابن جبیر شعبی قتادہ شعبی سعید ابن جبیر شعبی قتادہ دے یو دلیل دا شو دویم سو چې لامستم د باب مفاعله د جانبینو نه زک جما شو او دریم څه دی بس در تیمم بیان دی وکې دا اوس دریم مزیدار دلیل درته ویم آیت ماته یو کس ووایه یا ایها الذین آمنوا کم دی کې څنګه دی یار آیت را قرآن شریف را کمړه او لامستم النساء پکې راوړه شابه شابه درکوا بعد يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تقولون ما حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا بس وإن كنتم جنبا فاتطهروا استتيمم شو وإن كنتم مرضى وكرا أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط والبسيطة او لامستم النساء فتيمموا نو که لامستم په معنا د لمس اخلي نو د غسل د حدث اکبر حکم راته وخایره تیمم څنګه شو لکه وان كنتم على سفر فسفر او جاء احد منكم من الغائط دا رکوټ او د رکوټ حدث اصغر شو او لامستم النساء حدث اکبر شنو فتيمموا نو که لامستم نه مراد د لمس اخلی د نواقض د وضو نه ګرځي نو د حدث اکبر د تیمم حکم راته وخایا نو هغې نه حدث اصغر شو لامستم نه حدث اکبر شو او مولانا صاحب زه درته یو ډېره ښکلې بله خبره وکړم څو دلایل مې وویې یو خو دغه اکابر په دې قایل دي چې مراد ترې نه جما ده دویم مې څه وویې چې لامستم د جانبینو نه دی دریم لامستم نه جما والا چې تیمم حکم د حدث اصغر اکبر دواړو معلوم شي او څلورم قرآن حکیم کې راځي وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ بالاتفاق دی چې التمس په معنا د جما دی لاس سره نه دی او څنګه دی لکه څه مې وویې وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ نو چې مس په معنا د جما دی نو لمس خو په طریقه ولا د جما شو مس معمولی لاس وړل لمس خو مضبوط وړل نو چې مس په معنا د جما شو قرآن کې لمس په طریقه ولا د جما نه شو څلور دلایل وې درته وویې او بله ته ښکلې خبره د دوی یو دلیل دا شو لامستم النساء او دویمې اثر د عمر ابن مسعود دی څوک دی عمر وایه ابن عمر او ابن هغې ټول وایي چې دا مس د ښځې دا مس په معنا د چا سره دی د لمس سره دی دا خو موقوف روایت د مرفوع مقابله نشي خلاصه شو خبره اوس راشه کتاب لا نو قبل مس بالفم شو مس بالشفتين حكم کې مس بسائر الاعضاء وبه قال حد قتيبة تیر شوی دی هر ادم تیر ابو قريب تیر احمد بن مانی محمود ټول تیر شوی دی ابو عمار ټول ثقات څومره استادان شوی امام ترمذی وګورو قتيبة حنا دو ابو قريب درې احمد سلول محمود پنځه ابو عمار شپږ قالوا شپږ واړه حدثنا وكيع بن الجراح عن الاعمش سليمان بن مهران تیر شوی دی عن حبيب بن ابي ثابت عن عروه دلته دې سوال کوي چې د حبيب د عروه نه سما ثابت نه ده دی ورستو وي لیکن دا معاصر د عروه دی دلیل درته وي بلکې وی وایه دلیل دا معاصر دی د عروه ولې ځکه عروه په څلور نوي کې وفات شوی دی په څو کې وفات دی څلور نوي کې او حبیب په څلور پنځوس کې پیدا دی عروه په څلور نوي کې څو مې ویل که په څلور نوي کې عروه وفات شوی دی او حبیب په څویم کې پیدا دی په شپږ څلوېښت شخص شپږ څلوېښت خطا شو
او دی په څلور نوي کې وفات دی په شپږ څلوېښت کې پیدا دی نو چې شپږ څلوېښت کې پیدا دی نو د عروه د وفات وخت کې څو کاله عمر و ګوره شپږ څلوېښت نه شپږ پنځوسو پورې لس شو شپږ شپېتو پورې شل شو شپږ او یو پورې دېرش شو او ورپسې ځه شپږ اتیاو پورې پنځوس شو که نه او شپږ نوي پورې څو شو ای خدایه نو په حساب کتاب هم سر خوړلو نه پوهېږې شپږ څلوېښت نه شپږ پنځوس لسه شپږ شپېته شله شپږ اویا دېرشه شپږ اتیا څلوېښت شپږ نوي پنځوس دوه ته کم کا ځکه هغه څلور نوي دي اتو څلوېښتو کالو دی په یو کلي کې اوسېږي څنګه دې ته معنا ده زه نه پوهېږم دا مولا دی عالم دی هم محدث دی دا محدث دی په یو کلي کې اوسېږي یو یې زمانه ده او د څو کالو دی څلورو پنځوسو کالو دی نو څنګه زمانه ده نو دا خبره بالکل خطا ده ډېره زیاته چې دلته کې د حبیب سما د عروه نه ثابته نه ده معاصر دی په شرط مسلم شو ده د بل څه وایي دا عروه مزني دی وایي څوک دی لکه عروه مزني دی عروه مزني مړه دا څه کې مزني قضا عروه ابن الزبیر دی څوک دی عروه ابن الزبیر د عایشې خورهی دی چا لیکلی دی ابن ماجه لیکلی دی حواله در کوم دار قطنی لیکلی دی تصریح کړی دی عن عروه ابن الزبیر ابن ماجه کې دار قطنی کې تصریح ده څه وایي عن عروه ابن الزبیر او ای مولانا صاحب یو خبره ته ډېره مزېداره وکړم ادا چې که دا عروه مزني شي خو پردی سړی دی نو عایشې صدیقه ورته څه وایي عایشه ورته وګوره نبي سلم قبل بعض نسائه ثم خرج الى الصلاه ولم يتوضا ودې کنه نو قال دی وی دا عروه قلت موت من هي الا انت دا خو بله بیبي نه ورته وی دا خو تا ځان غایب پرس کته ښکل کړی نو فضحکت وی خندل رښتیا ووایه یو اجنبي سړی د ام المؤمنین پس باندې داسې زړورتیا کولی شي او بیا به ام المؤمنین د یو اجنبي سره داسې خندا ولې وکړي ضحکت او څنګه سره یو اجنبي سړی کینی چې ضحک نه خبرېږي دا عروه ابن زبیر دی خورایې دی خپل ماشوم یې لوی کړی دی شاګرد دی خاصه نو عروه مزني خو پردی سړی دی دومره تجاسر او زړورتیا په ام المؤمنین نشي کولی او نه ام المؤمنین د هغه په مخ کې خندا کولی شي او نه ترې پرده ختمولی شي نو حاصل د خبرې دا دی چې دا عروه ابن زبیر شاګرد دی دا ځکه وایي څوک عروه مزني سمع د عایشې نه ثابته نه ده نه عروه ابن زبیر او مولانا صاحب زیلعي لیکلي دي او حافظ ابن حجر چې د دې سند راویان ټول ثقات دي خیر او خلاص زه ورپسې اوس لاړ شوه هغه نقل کوي د چا نه د عایشې صدیقې نه چې ان النبي صلی قبل بعض نسائه ځان غایب فرض که ځان حیاء ثم خرج الى الصلاه ولم يتوضا قال دی قلت ما ورته وی چې من هي یعنی من هي سوق ودا استفهام انکاری دی الا انت فضحكت نو وی خندل نو حدیث ته معلومه شوه چې د بیبي تقبیل وکړي د نواقض د وضو نه دی او تقبیل د بیبي خو بشهوتین وی کنه او بل ته معلومه شوه بل دا معلومه شوه چې د رسول الله دا خو نورې خبرې بس اسانې دي بل دا چې د خپله ترورې به نو تپوس یې ته وکړه حیا د عایشې ته معلومه شوه ځان یې غایب فرض کړی دی دا یو دلیل شو نورم درته وایم خو مخکې ده قال ابو اسحاق وقد روي نحو هذا عن غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما توجه علي بن عباس عطاء مكحول طول دي كنا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين دا قول ده سفيان الثوري ده اهل الكوفه ودي قالوا ليس في القبلة وضوء وقال مالك بن انس والاوزاعي ويلي والشافعي واحمد واسحاق وفي القبلة وضوء غيوي اغيوم دقوي او لامستم النساء او بل ملتوي كده ابن عمر او ده عمر قول نقل كي شيغيوي ده من المس ابن مسعود عمر ابن مسعود شيغيوي شي القبلة من المس القبلة من المس نو او لامستم النساء كي داخل دي لاغي موقوف قول ده مرفوع روايات مقابله نشي كل درته ويما وهو قول غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ما ترك اصحابنا حديث عائشه في بدي عمل بريخ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا لانه لا يستوي عندهم لحال الاسناد ذكر سند وجه ودا سين دي ولي ندي قال امام ترمذي سمعت ابا بكر العطار البصريه يذكر علي بن المديني قال ضعف ضعيف قال يحيى بن سعيد حديث ترى وقيل هو شبه لا شيء وجد ضعف روان دخا لك صبرك قال وسمعت امام بخاري يضعف هذا الحديث وقال دغ وجد ضعف بتاع شي حبيب بن ابي ثابت لم يسمع من عروه لكن ماذا تثابتك لك انا ماذا تثابتك لك او اي مولانا صاحب
صاحب دلته کې صاحب د بذل المجهود کې وګوره سلور نور روایت راوړي نور سندونه راوړي دي د دې لپاره صاحب د بذل په بذل المجهود کې څو روایت نور راوړي دي سلور وقد رويه يسوي مروي د ابراهيم التيمينه عن عائشه چې نبی صاحب قبلها ولم يتوضا وې دا صحیح نه دی ولې خپل وی ولا نعرف لابراهيم التيمي سماعا من عائشه لیکن مولانا داری قطنی کې اشتخا اي کې دا څه دی عن ابراهيم التيمي عن ابيه عن عائشه څنګه دی لکه زمانه کې د ابراهيم سما د عائشه نه ثابت نه لري خدای قطنی موصول ذکر کړي سوای عن ابراهيم التيمي عن ابيه دوله ثقات دي عن عائشه خبر خلاص او طرق متعدد دي ودي وليس يصح عن النبي في هذا الباب شيء دا رد په علم دی د یو اعتراض پیدا وکړي چې د حبیب سما ثابت نه ده او بلکې د سما د ابراهیم ثابت نه ده عائشه نه ما جوابونه درته وکړل اوس مولانا صاحب زما دلایل نورم واوره ها زر زر درته نن سره نوٹ کا د معلوم به دلیل سره عائشه صدیقه فرمایي كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لك زروایا كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم د حضور پاک مخ کې بوده کېدم ورجلای فی قبلته كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلای فی قبلته فاذا سجد فغمزني چې سجده به لګوله ماله به ټونګه راکړه فقبضت رجلیا پېمه مې راغونډې کړې فاذا قام بسطتهما نو که مست مرئې سره اودس ماتېدلې نو بیا دا ولې عایشې له په مانځه کې ټونګه ورکړې خپله ووایه بیا كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ووایا ورجلای فی قبلته فاذا سجد غمزني سموي فاذا سجد غمزني واذا قام بسطتهما دا زما یو دلیل دویمه مولیکه ځان سره دا حدیث عائشه صدیقه بخاری مسلم کې دی ښه حواله در کومه دا حدیث په بخاری مسلم کې دی دویمه مولیکه ځان سره دویم حدیث چې دی په مسلم کې د عائشه نه دی الفاظ وورا فمسلم کې د عائشه نه دی فقدت رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات لیلة یو شپه مې حضور پاک اونه مونته وفيه لفظ لګاوه چې مختصر یې کم درته وی جمعات ته لاړم نو لاس مې تپاوه نو فوقعت يدي على رجليه فوقعت يدي على رجليه فخپو وهما منصوبتان وهو ساجد خپې ولاړې په سجده پروت فقط رسول الله ذات ليله نو ما مختصر کې په هم بریکټ کې لگاوا چې بیا جمعه ته لاړم لاس مې راپاوه فوقعت يدي على رجليه وهما منصوبتان وهو ساجد دا خو ته نو 14 سره علامات مستمر ايه دا زما دویم دلیل شو درې معمولی کدان سره دا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقبل ثم يخرج الى الصلاة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل شبا ثم يخرج الى الصلاة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ثم يخرج الى الصلاة ولا يحدث وضوءا كان رسول يقبل شبا كنا يقبل تقبيل بك ثم يخرج الى الصلاه ولا يحدث وضوءا طبراني موجم كبير کې دا حدیث شابه او بل ځای کې سره زی دا عائشه بل روایت مختصر د توې مغدان سره نوٹ کا هغه کې دا دی اوګد حدیث ته خدای پرې دا وا اذا اوتر مسني برجله اذا اوتر مسني ثم خرج الى الصلاه ثم يخرج الى الصلاه چې ویتر به کول نو مسنی زه به پخپو والم ثم یخرج الى الصلاه نسائی کې دی نو ما سره خودم را روایت تا سره غیر می جواب کو ته یو وروړه کنه دا چې ته د نواقضونه په بل دا یو روایت